کوټ پاره نه دا کړای کچا خوشی ته راغلی کچا غم چې راغلی اموږه مسلمانی په بنیاد راغلی کلیواله په بنیاد راغلی او اوس چې کومه موقع ده دې چې موږ چې بل رنگ نه ده موږ په هغه رنگ چې راغلی او موږ چې کومه پارټۍ سره یو کوم جماعت سره یو هغه داسې جماعت ته چې ختم نبوت پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت حفاظت پاره تقریبا 50 کسان تر اوسه پورې شهیدان سلی دي او سواو زراو خلک چوک لاسونه چوک پښونه چوک سترګونه محروم سلی دي هغه قربانیګانې دي موږ مشر چې کوم دنیا نه لاړه قرباني علامه خادم حسین رضوی صاحب رحمت الله علیه او بیا د زوی اوس نوجوان 27 سال جوان تاسو خپل سوچ وکوي وش په دی حوالات ولا ګرانی جیل ګرانی بیا چې ته دوره غټ لیډر اخته خو هغه سزاګانې چې دوله وای دوره سزاګانې ورکړې وي چې د ګردون وینې روانې سلې وي خدای یو انچ لخپل کیسې نه شاته نه لاړ نو دا چې ایمان او کلمې هغه طاقت ته د اسلام خپل طاقت ته اسلام خدمت چې خدای پاک چانه اخلي اخیستای سي موږ هغه منشور ده هغه لار ده چې هر موقعي که ستر ووټونه یي که دغه ووټونه یي موږ پارټۍ هر ځای پاکستان چې کشمیر چې هر ځای ساخلي او انشاءالله دا کوشش به جاری داسې خو موږ ته څوک په کور چې یا په پلیټ چې موږ ته ناظمي پلاچه شی نسي راکولی نه راکوي خو میدان چونکې ټولو پاره ده نو هغې مطابق موږ دا میدان تر وتلی یو چې رنګه موږ د خلکو غم شادي چې شرکت بغیر د لالچ نه کوو موږ به دا خدمت هم د ثواب یوه ذریعه ګڼو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مشتدین را کړی دا کومه کلمه موږ وایو مسلمانی دعوه کوو هغه ټول د خدمت نام ده یعنی خدای ته ټیټېدل سرش ډول او د مخلوق باندې شفقت کول مهرباني کول دا اسلام ټوله خلاصه ده ټوله کوچه دغه ده دوره پورې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې یو ښځه وه یعنی د ظلم او د عدل دواړو یا د خدمت والو مثالونه موجود دي چې یو سړی یوه ښځه وه چې هغې پیشه یې ساره کړې وه نه خو دې چې شی ور اچوله او نه خوراک ته پرېږدوله حتی چې مړسله ظلم چې هغې له وجې حضور علیه السلام فرمایي چې هغه ښځه دوزخ ته لاړه او سزا چې ده او یو سپی و چې له تندې مړېدی او یوه زنانه وه هغې چې شی میندول نه ټین نه و ورسره بوکه نه وه ورسره رسۍ نه وه ورسره چې اوبه ورته روباسي هغه د مرګ حالت و دې خپله کپۍ او هغه چونۍ پورې وتړله حضور علیه السلام فرمایي دا مخکې قومو چې تېرې سلې خبرې دي پاک نبي بیان کړي دي او هغې چې اوبه ورته رباسلې او هغه سپي ته به ور اچولې چې هغه سا برابر اصله خدای بچ کړی هغې له وجې خدای دی جنت ته حالانکې بدکاره ښځه وه زناکاره وه خو خدای پاک دې ته جنت ورکړی نو خپله سوچ وکړو چې سپی د خدای مخلوق ته اگر چې دی په خپل هغه چې پلیت ته پیدا ده خو د خدای مخلوق خو ده یو بني ادم کوټه جوړه کړي چوک ته ورړنګه کې چوره په دی په خفه کېږي دیوال ورړنګ کې چوره په خفه کېږي